کې لیډي ډاکټر راغلی ده. د شهاب پرسکونه لهجه او ستاسو بې سکونه سترګې دا گوی ورکوي چې مایره بالکل رښتیا وایي. او نسیمه چې د امنا په باره کې سوي هغه بالکل رښتیا دي. او زه به تا سره وګورم. زه به ستا د ګنده خبردار کته ماله دمکی راکړه. دا زما کور دی، ته دلته نه تلی شي. اوس د دې حویلۍ مشره سرکار زیم. مهره پر اختیا مور جوړېدو واله ده. حویلۍ ته ډاکټره راغلې وه. ما هغې وویل زه برباده شوم بابا. اوس وایا څوک راغلی؟ د پیر صاحب درېیمه ښځه او دا څوک ده؟ مشره سرکار. زه د خپل عزت خپله خیال ساتلی شم او هسې هم زما خاوند ته پسې اعتراض نشته. نو تاسو ته هم څه مسله نه ده پکار. ځان سنبال که جینې. ما خپل ځان ډېر ښه سنبال کړی دی. تاسو خپل خیالونه سنبال کړئ. ما ډېر کوشش وکړو خو مانه ونه شوه. اوس ستا نمبر دی، که بچ کولی شئ نو بچ یې کړئ، که څه بد شو نو واپس به راشم. که ماته هغه هر څه میلاو نه شو نو په هغه حویلی کې اوسېدونکي یو کس له به م څه نه میلاویږي. ما حویلی پرېښوسه او رالمه. کله پورې؟ تر څو چې ماله او فاطمې له زموږ حق نشي میلاو. ستا څه خیال دی چې ستا کور پرېښودو سره د هر څه تاته میلاو شي؟ که ماته هغه هر څه میلاو نه شو نو په هغه حویلی کې اوسېدونکي یو کس له به م څه نه میلاویږي. شاباش. دا څه دي؟ پته نشته پیر صاحب، سکندر صاحب را لېږلي تاسو له.
هلو ستاسو شطرنج جوړ شوی دی. ما وی چې تاسو له سرپرایز درکم. خوښه دې شوه؟ تحفه. ستا د تحفې نه د میراثیانو بوی راځي. چیپ ګیټې. ګیټې دې مو کتلې؟ پخو دې نه دي کتلې جوړې. په هغې کې یو ګیټې کمه ده. ستاسو پرایم منسټر ما سره ده. ګورم بغیر د وزیره چې ته دا باسي څنګه ګټې. نو بیا راشه چې زه د پوهېږم چې بازی څنګه ګټلې کېږي. کله راشم؟ کله چې دې زړه غواړي. دا بساط هم ستا او ګیټې هم ستا. ګټه زما. मालियार बाबा सॉरी ګورې نه چې زه څه کوم یار. او خایا تماتا پرېږده او خو خایا راته که نه داسې کې هماغه ګوتې له زور وکړه چې کومه زخمي شوې ده. ته مخ وځه خبردار کو خوځېدې. توبه زما خدایا دومره ورکوټه شان زخم دا څه شور د جوړ کړه ته وایې که په ګولې ولګېدې زه خو دې ویارولمه. ښه سوري که نه سوري. د څه خبرې؟ مشر سرکار سره خبرو په وخت کې زما आवाज لږ اوچت شولو. ماله داسې نو کول پکار. ګډ زما امید و چې تا ته به خپل احساس وشي او زما یقینو چې ته به ما معاف کې. زه خو به تا معاف کومه بس چې مور دې معاف کړي. زه راځه چې هغوی ته سوري وکړي. غریبه ډېره هرټ شوې ده. راځه ډېر ښه. دا څه وینمه؟ څنګه ښکارمه زه؟ ډېره ښه ډېره ښکلې. او زما باره کې دې څه خیال دی؟ تاسو ماشاءالله ډېره ښه. هسې تاسو ځای چېرته؟ زه نه رالو د خپل انګور غېږې ډکولو لم تحفې راوړئ. د مایرا به داسې غېږ ډکو که نه چې انشاءالله چرې به م نه خالي کېږي. تاړو دا ونوې چې زه څنګه ښکارمه؟ قسم دی ډېره ښکلې ښکارې تاسو. ملکه ترنم میډم نور جهان ښکارمه که نه؟ بالکل ښکارې. او زما خو هم څوک صفت وکوي. کپړې را باندې لګي کلو شوي دي که نه؟ نه بالکل ټیک دي. تاسو ته ښې ښکاره شوي؟
ډېرې ښې لګي. او زه ته خو یې ښه همیشه ښه لګي. دا ستاسو په لاس څه وشو؟ نه هیڅ نه، بس لږه شان زخمی شوې وه. دا ډېرې دیم شي، زه دله پټۍ لګوم. نه نه. راځئ. زه د خیره ستاسو پټۍ وشوه. علاوه ته خو سمه دمه ډاکټر یې، ډېره ښکلې پټۍ دې وتړله. صرف پټۍ مې نه ده کړې، ستاسو د وینې نه ډک لاس مې ووینځلو. نن زه ډېره خوشحاله یم. زما راتلو باندې؟ نه، مایرا او ستا د ماشوم پر راتلو باندې. مایرا ډېره خوش نصیبه ده. دا وګورئ، ما ستاسو ماشوم له سروړي دي. بیوټیفل. بای د وی هغه صرف زمانه ستام څه کیږي. ماله د دروغو تسلیانې مه راکو چې تاسو زما څه نه یې نو هغه ماشوم به زما څه شي. هسې د ماشوم د نوم هم څه سوچ کړې؟ اوس خو لا دام پته نه لګي چې هغه هلک دی او که جینۍ. اوس نه نوم څنګه خوښ کړو؟ هو ملک به وي، تاسو ګورئ. ته دومره یقین سره څنګه ویلی شي؟ زه د پیرانو اولاد نه یم، خو د پیرانو انګور ضرور یم. لږ ډېر علم خو ما سره هم شته. زه بچې، زما دعا ده چې ستا د زوی وشي. ډېر ښکلي دي. دا ټول زما په خوښ اغوستې شوي دي. ستا خوښ شو؟ هر څه مې ډېر خوښ شو بیبي. نسیمې زه لاړه شه شهاب راوله چې خپل رسم پوره. زه زما خور لاړه شه. ته یې راغواړه، خپې مې په ډېرو ګرځېدو خوږ شوي دي. ټول وخت خو ته په ګاډي کې ناستې، ګرځېدلې کلې؟ هیڅ خبره نه ده بیبي، زه ورته اواز کوم. نسیمې ما ته خو ستا په نیت کې څه فرق ښکاري. که چېرې زه بد نیته ومه نو د دې حویلې مشره سرکار به زه وم. زما په نیت کو شک کې نو خپل ایمان به خرابې. هغه یاسمین له چې مشورې ورکې هغه ما ښې اورېدې. ما کمې مشورې ورکړي، ته خو راپسې هسې بې سین خلې. ته په خندا زما په علم پسې ټوکې کې بچیا؟ نه پیر صاحب، زه خو دا وایم چې تا ماله زوی راکو نو د هغه نوم به هم ته ایږدې. نه، زما سره دومره ټیم نشته چې دعا مو کم او نوم هم درکم. ښه، زما نورم ډېر کارونه دي. مثلا څه کارونه باباجي؟ زه به سبا د سپو په منډه کې د منصف فرایض ادا کوم. پته نشته د کم جالب پیر روح راغلی په ما کې. سوري، مانه نوکول هیر شو.
دومره تیاره کې ناست یې؟ دا مې تاسو له راوړې. څه دي دا؟ خپلې وګورئ ته راته ووایه. چې خدای لاس تر کړی دي نو کلاوې که. تاسو دا په لاس هم پرانیستی شي. بعض غوټې داسې وي چې بغیر د اور هغه نه کولاویږي. وګوره کولو شوه. تاسو له مې جوړه راوړئ. تھینک یو. د ماشوم نکاح جوړ شوی. په مبارکۍ کې د یوې جوړې حق خو په تاسو هم کیږي. اوس تاسو تلی شئ. ما ته به حق کله میلاویږي؟ کم یو حق؟ هغه کم چې د امینې خېټه کې مړ کړی شوی و. ما د نکاح والا یو کلیوال مریض راغی. ترخ کې یو چرګ نیولو، بالکل همداسې څنګه چې تا خپل ترخ کې دا سوټ نیولی و. د نیکه مخې ته راغی او په اوچت آواز وویې: او پیره، واله دا چرګ او راکز وی. ته خو د هغه کلیوال نه هم زیاته پاتې راغلی. هغه غریب خو کم از کم ډایرکټ د خپلو جذباتو اظهار وکړو. تو ما تاوی را تاوی او هلته مې راولې چېرته چې تلل نه غواړم. زه شنډه نه وم. ټیک ده، منم زه ته شنډه نه وې. اوس هم شنډه نه یې ته. څه خبرې پرده کې ساتل پکار دي. ما رڼا ته راغوستو باندې مه مجبوروه. که زما عمل ورته شو نو ټولې ښځې به په داسې مرګ ووجنم چې له چا به کلمه هم نصیب نشي. په دې خو زما الله خبر دی چې د چا به کلمه نصیب کیږي او د چا نه. وای ته خو داسې شرمېږي لکه چې یو جینۍ خپل عاشق سره پټ په پټه ملاوېدو نه پس یریږي او شرمېږي. نه زه شرمېږم خو نه. زه خبر یم ته ډېر بې شرمه یې. اسې یاسمین ډېره ښکلې ښکارېده که نه؟ نه هغه
ما خو بس پټای کولا. ډېرې بانې مه کوه. دومره وخت کې خو یو اوپن هارت سرجري هم وشي. اسې هغې تا له پټۍ تړله او که پټۍ یې درته ویله؟ نه داسې څه خبره نه ده. وایه که نه د ملګرو نه څه پرده څه خبرې مو شوې؟ هیڅ نه، مبارکي را کوله، نور څه. دومره یریږي ولې؟ هغه ستا ښځه ده، تا ته پوره حق دی هغې سره د ملاوېدو. او زه هم څه روایتي ښځه نه یم چې تا به یې ساروم او جنګ شور به کومه. زما په تا پوره باور دی، ځکه خو ما هغې ته دا هم وویل چې زموږ د ماشوم نوم به هم ته ایږدې. څنګه چې ستا خوښوي. اسې ستا نوم مشر سرکار ایښی و او که امنه بیبي ایښی و؟ ښه ده چې تا راته رعایت کړه. مونږ به مشري سرکار نه معافي هم غواړو. مونږ له نه، ماله معافي هم غوښتل دي او برداشت کولم دي. بتولي جی صاحبزاده صاحب. مشر سرکار ویښه ده که آرام کوي؟ نه جی، مشر سرکار خو کور پرېښوده ولاړه. دا څه بکواس کې ته؟ زه رښتیا وایم، هغه خو په هغه وخت تللې وه. کله؟ هغه جی چې کله هغې او مایرې بیبي یو بل سره خوله وواله. زما مطلب دی چې خبرې کولې، نو د هغې نه فوراً پسې خپل ټول سامان پیک کو او ستاسو ماما کره لاړه. زه د خپل عزت خپله خیال ساتلی شم او هسې هم زما خاوند ته پسې اعتراض نشته، نو تاسو ته هم څه مسله نه ده پکار. ځان سنبال که جینې. ما خپل ځان ډېر ښه سنبال کړی دی، تاسو خپل خیالونه سنبال کړئ. پیر صاحب چېرته دی؟ لایبرری کې دی. هغې ته ووایه چې زه رالم. جی. څه خبره ده؟ د مشر سرکار رور تاسو سره ملاوېدو ته راغلی. ورته وایم مه راځه. جی. صبر وکړه، اواز کو ورته. السلام علیکم. راځه تشریف کېده. شکریہ. کیمرا سره کې ملکې له بغیر به لوبه څنګه شروع کیږي؟
که ښه لوبغاړي وي نو د ملکې نه بغیر هم لوبه کولی شي. واله دا مومبتی ته ملکه وګڼه. ما ته نه ستاسو ملکه پکار ده او نه شمه. نن تاسو سره دلته صفا سما او رښتینې خبرې له راغلی یم. وایه تاسو کله سوچ کړی ده چې دا خبره د حویلی نه وځي او کوڅو ته ورسي نو څه به کېږي؟ هغه به کېږي څه چې منظوره د خدای وي. تاسو ډیر بدنخطي یې پیر صاحب. که تاسو غواړئ نو زه ستاسو مدد کولی شم. څنګه؟ که چېرې دې ځله د لیکچر کولو موقع ماله راکړې نو زه همیش دپاره دا خبره ختمولی شم. ګدی تاسو ساتئ او د قومي اسمبلۍ سیټ ماله راکړې. او که داسې ونشي نو بیا نو نه به یې دا ګدی پاتې شي او نه د قومي اسمبلۍ کرسی. ستاسو پوزیشن ډېر کمزوری شو پیر صاحب. نوم ستا سکندر دی او خبرې د چمیارانو. زه به ستا په دمکۍ سوچ کوم. اوس رکېږه. دا ضد دا تکبر دا به درته ډېر ګران پروزي. ته یو ځای به هم پاتې نه شي. د دې غرور په وجه خو زه قایم یمه. اوس په دې کیسه کې یو ډېر دلچسپ ټویسټ را روان دی. پلیز جی په کیسه کې خبر ټویسټ اوس راځي. او دا ملکه دې ځان سره یوسه. मोरे 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 چغې مه واخه. مشره سرکار آرام کوي. که غواړئ نو تاسو انتظار کولی شئ چې پاسي نو تاسو سره به ملو شي. ولې هغې سره څه کار و؟ زه هغوی پسې راغلی یم چې ته بیا په خپلې ښځې د هغې بېعزتي وکړې. موږ په بېعزتۍ کولو دپاره نه پرېږدو. تا ته ډېر د فلمي ډایلاګو ویشتلو ضرورت نشته. دا زموږ د کور معامله ده. که دا ستاسو د کور معامله ده نو تر دې ځای څنګه راله؟ مورې تاسو د هغې په آرام کې حلل اچوئ. ورشه رویښه که هغه ویښه ده خو تاسو سره ملاوېدل نه غواړي. هغې ویلي چې د حویلۍ نه څوک هم راځي هغې شړئ. زه به هغوی بوځمه. تاسو ضد کوئ. د مور خو د خیالو نه ساتل خو د خپلې ښځې خیال ساته. دا ته څه بکواس کې لګیای؟ بالکل ټیک ویم. هغه مور جوړېدو واله ده او هغې ته ستاسو ضرورت دی. ورشه د هغې خدمت وکړه. چې څه نخرې کوې هغې سره وکړې. زما په پوه وبخه. هغه ستا ترور وروستو ده او زما مور مخکې ده. چاته چې د خپله مور وې
هغه حویلی پرېخه د مونږ کر اوسېږي او ملاویږي در سره نه. په پوخو دام ویلی دي چې څوک زد کوي هغه په نوکرانو د کوره بار وباسي. زه دا کول نه غواړم ځکه ښه به دا وي چې ته خپلې ښځې له واپس لاړ شي. نسیمی نسیمی یاسمین نسیمه دی لیدلې ده؟ نه بیبي. ډېره خوشبویانې لګولې کېږي. شهاب درته څه ویلي دي؟ نه خو ښه نو پټې ټیک ده. شهاب نه به تپوس وکم. تاله به شرم نه درځي د ښځې خاوند په میاز کې دراتلو؟ ته زوینه څه شرم. هی الله بیبي دا څنګه خبرې کې؟ ښه ته راته ووایه. نن یوه ډېره موده پس هغه زما لاس ونیو. داسې راته ښکاره کېده چې پیله ځلې لاس روړو. دا خو راته ته خپله قیصه اورئ. دا راته ووایه چې د هغه د واپسې امید شته مو که نه، او که هسې به په سترګو پټې وتړې او وخت به تېرې. هغوی راته وویل چې د هغه د زوی نوم به صرف زږدم، زما نه علاوه به هغه د چا نوم هم قبول نه کي. ولې؟ مشر سرکار مړه ده څه؟ هغه په ژوندونې ښخه شوه. دا څه وایې تاسو؟ هغه همیشه دپاره دې کور نه لاړه. لاړه؟ او اوس د دې کور مشر سرکار صرف دی. راځه ورشه په هغه کرسۍ کښېنه. ورشه. نه نه راځه که نه. راځه که نه. نه 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 راشه. زه نه کښېنم. زه ولې مشر سرکار یم؟ زه یارېږم بس. نسیمې زه یارېږم بس. زه یارېږم بس. امینې
مشر سرکار سره ته ملاو شوې؟ نه نو بیا دومره ناوخته پورې چرته وې؟ زه تاله د هرې خبرې ډیټیل تر کولو پابند نه یم. نه به زه نن تاسو ته سلام کومه نه درله پخپو پروزمه. زه مو په خپلو خپو د ودرېدو قابله پاتې نه کړمه تاسو. زه به دلته هغه وخته پورې ناست یم تر څو چې تاسو ما له دې عذابه ونه باسئ. ستړی شوم زه په دروغو وینا باندې. دا ټوله دنیا مې په خپل اعتبار باندې وخوړله. او هغه لاړه زه یې پرېښودمه او اوس هغه نمک حرام په ما سترګې راوباسي. زه دې ته پاتې شم چې هغه مله دمکی راکوي. دوی مانه سپی جوړ کړی دی. ګورئ تاسو ټول سپی. لازوی ته مخامخ شوی نه یم. د بزدلانو په شان دغه نه پټېږم زه. ماله د دې حل راکې. څه لاره څه طریقه یو نوې دروغ. چې پې ستاسو عزت هم په ځای پاتې شي او زما هم پې. او دا ته چې د مشر سرکار په ډاډ دومره ټوپونه وی که نه، ها هغه خپله دومره واړه شوې ده چې پیر جلال ته اړو ښکاري نه. د حویلی نه څوک راغلي اوسه؟ ها نو تاسو ته حویلی را یادېږي؟ نه نه هسې تپوس مې کوم. نه څوک هم نه دي راغلي. هسې هم څوک په څنګه راځي چې حاکم تاسو سره د سترګو لګولو همت نشته. هغه تاسو سره تلل نه غواړي. مشر سرکار